چې کله یو مؤمن مسلمان وفات شي نو د هغه په جنازه او کفن دفن کې شرکت ورسره کوه، ځکه چې د مؤمن مسلمان په جنازه کې شرکت کول یو خو دغه حق دی، دا به عوض بوله نه شته نو راځه د مړي جنازې لره په خلکو باندې احسان اچي، نه احسان نه دی، دا د مړي حق دی. او بل به حساب اجرونه او ثوابونه الله جل جلاله پر دا باندې درکوي. او بل دا دی چې په ورځ د قیامت دی الله جل جلاله د جنت مستحق ګرځي چې د مړو جنازو لځي. لکه موږ د بخاری شریف حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراءة مثل أحد. وایو څوک چې د یو مسلمان د جنازې سره د مؤمن کېدو په حیثیت چې هغه مؤمن مسلمان دی خالي په دې واجبانه خدای پاک را سره ذکر په دغه واجبان دي او د ثواب په نیت باندې د ثواب حاصلولو په غرض باندې په جنازه کې شرکت سره وکړي او تر اخره پورې د جنازې سره ملګری، مطلب چې د جنازې لمونځ وکړي او د هغه د تدفین څخه فارغ شي، نو داسې خوش قسمته انسان د دوه قراتو حاصلولو سره را واپس کیږي. چې کله راځي دوه قرات ثواب الله تعالی ورکړي او هر قرات د ثواب په اعتبار سره د احد د غره برابر، یو ثواب دونه دی لکه د احد غر. بل حدیث کې راځي تر احد هم غټ دی. لیکن ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقراط. او څوک چې صرف د جنازې لمونځ ورباندې وکړي او د هغه د دفن کېدو څخه مخکې ولاړ شي، یعنی چې د هغه په تدفین کې شرکت نه وکړي، بس مازې خلل لمونځ وکړي څلور تکبیر ووایي لاړ شي، نو داسې بدبخته انسان د یوه قرات ثواب حاصلولو سره را واپس کېږي چې را روان سلو یو قرات ثواب الله تعالی ورکوي.